سورہ مریم نه دې رستو نازل شوی د دې رکو مخکې سره دا ربط مناسبت ته کان فی ما قبلو ذکر واقعة موسی علی نبینا علیہ السلام اجمالا مخکې د موسی سام ذکر راغلو او اجمالا راغلو واهونا ذکرها تفصیلا دلته تفصیلی ذکر تقریبا شپږم رکو پوری په دې پنځو رکو کې د موسی علیہ السلام داغه واقعات واذن کما قبل اذا تتلى عليهم آیاتنا التدى الله د ایتونو ذکرو عدل ته ابتدا کې ذکر د قران دے داوم د الله آیاتونه دي دارنه په خاتمه د سورته سابقه کې ذکر د قران پاک وانما سرناه بلسانک دلته په ابتدا کې ذکر د قران پاک دی نو داغه خاتمه او د فاتحه سره برابر شو د سورۃ موضوع الدعوة الى التوحید دعوت توحید تا ولذا ذکرت واقعۃ موسی علیہ السلام تفصیلا تاییدا لذالک د موسی علیہ السلام واقع تفصیلا ذکر شولا د پار د تایید د مضمون د توحید کړه تاییدا لذالک د منیرو کو خلاصہ مقتضى رحمت الرحمن الرحیم ان ينزل الآیات در رحمت در رحمان الرحیم تقاضا دا چې آیاتونه نازل کی د هدایت الناس د هدایت خلق د پاره لكن المستفیدین اصحاب الفطرة السلیمه دي کم درو فطرت خواندانی نو فائدت یې غستې شي نہ فطرت ممسوخہ چې د چا فطرت مسخ شوی آتے فائدہ نشي غسته بل مقصد د نزول د قران پاک تذکرہ دا پند نصیحت ته وعظ ده وبیان احاطه علمه تعالی او بیان د احاطه د علم د باری تعالی ده وبیان التوحید او بیان توحید ده وبیان الآداب فی المواضع المتبرکتی کہ کم متبرک زیونه دي داغه د آداب او خیال بساتی جمعات ته بیت الله شریف دے حرم محترم دے نور د ادب زیونه دي والتذکیر بما بعد الموت او تذکیر دے پس موت وان الكلام مع الاحباء يطال استلزازا بل دوستانو سره خبري احباو سره خبري دا وګدول شي د استلزاز په جبانی چا خبري سړي باندې خې لګي کنه وان الموجزه تنقلب بها الحقيقه په معجزې سره حقیقت کوم دی هغه باطلېږي وان الخوف الطبيعي لا ينافي الكمال کتبیر راشي په چا باندې دا منافی نه د کمال سره ده ان د نبوت سره ده پیغمبرانو باندې کله خوف دا طبي خوف کله راغلي لکه موسی عليه السلام چې ګړ ماران ولیدل یا رب باندې چې دما امسان یو مارجو چې دا بلا ماران دي نو اشتباه راشي په خلق باندې بسم الله الرحمن الرحیم طه چې کوم دی طاهر مقطعات نه دی د دې معنی دارمد طاهر تا او حرمد هادی تا معنی الله طاهر هاد خدای پاک دے د منزه د عیوب نه دے او هدایت کون کے دے یا تو اصل کے امر دے حازمی راجد اردی تطعها پامال کے دزم کے لرا پزم کا ادری گا بعد نبی صاحب ابتدا کی یو قدم بانی کل ادری دو نو امر تو چې پامال کا بدوالو قدمونو بانی سو کوئی توها چرے دا د نبی اسلام نمونو کړي یا طه یاسین شو طه شو مزمل شو مدثر شو دا د نمونو کړي سو کوئی طه او ها چې ابجدو په اصطلاح کې او دې کې نو سوار لست جوړیږي نو معنا یا بدرو اې د سوال لته مسپوګمای مانزلنا الیک القرآن لتشقى حضور بکله دومره ودریدو چې قدمونو کې به ورم پیدا شو ظلمت سنت من احیا الظلام الى
ان اشتکت قدماه الدر من ورمی نو الله دا حکم نازل کړ نه ما تعالی قرآن لتسقى چې ته د مشقت کې واقع شي الا تذکرة لمن یخشى لا الا ما لکن سره دی لیکن ما نازل کړی دی تذکرہ پن نصیحت هغه چا د بار چریږي د الله نه ټول بار تذکرہ د فائدې به من یخشى کړی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى نالکه د الله په تنزلولو سره دا غزاد د طرف نه چې پیدا کړي زمکا او اسمان اوچت الرحمن عرش استوا رحمان په عرش باندې مستولی دی غالب دی اچھا عرش باندې مستولی دی او ټول مستولی دی او د استوا جسمانی نه مراد ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال مجسمه دی هغه یقعد عرش و یقعده عرش بکینو خي تر تبده خالی نبی اسلام په کینی دا د مجسمه مسلک نو ما فی السماوات و ما فی الارض عاشات باسمانو پدو کې دي ملکن خلقن عبیدن ما بینهما سما بین دي کې کائنات وما تحت السرا چې کوم لاندې د سرا نه دي سرا تراب ندی دي دوه مزمکه دلان دي اغم د الله مخلوق او مملوک دي وان تجهر بالقول پښې کته جهر کې په قول سره په ذکر کې یا په دعا کې ان يعلم السر واخفى الله تعالی او رپټ او اخفا د سرنا ډیر پټ چغا حدیث النفس ورته وي خبره معنا جهر ته ضرورت نشتا الله لا اله الا هو نشته بغیر د الله نه بل څوک لایق د بندګۍ یو الله دی له الاسماء الحسنى خدای له خنومونه دی او کم سل چایات کې دخل جنت دته خدای نومونه توقیفی دي ځان نوم به الله لنک دي ولتا کا حدیث موسی او ترغله خبره د موسی علیہ السلام اذ نادا او اذ را نارن چولی د اور راتو او د مدین او مصر تا او اهل بیت سره ویلی د اور هغه تجلی و نور د اور ښکارې ده فقال هل کسو ولعل تتاتو دنگ تر یا جمع تعظیمی ده یا خامخا چا سره خدام ور سره وی انی انست نارن ما معلوم کا اور لالی آتیکم شجراتکم تاسو تمنها دغه اورنا بقبسن په شولې سره پسر د فتیلی کې دغه پسر کې دله اور راوړم د دې یخنی شو لارتم خطا شو نو دا براوړم او ای النار هدا یا به په قربان هدایت لار خطا تپوس بل چانه حکم فلما اتاها ارکل چراغ دغه نار تا نو دیا ندا ورته وشلا یا موسی علیہ السلام انی انا ربک ذستا رب ما دا تجلیوا دا رب فخلعنا علیک دا مقام د تبرک دے مقام د ادب دے او با سپانی خپلی انک بالوادی المقدس توا تپو مقدس کندکی ای المطهر المبارک چا توا دا کنم وانا اخترتک ما ته مختار کړي د نبوت د پاره د رسالت د پاره فاستمع لما یوحى وکل هغه د پاره چې تا ته وحی کولی شي اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی بیشک الله ما نی له بغیر د الله دمانه بل څوک زما عبادت کوا واقم الصلاه لذکری او درومن د پاره د یاد زما منظم د خدای ذکر دین ان الساعه اتیه اقادو فیها بیشک قیامت راتون کې قریب د ماده له پټ کړه دے چا تر قیامت ورځ علی التعین معلومه نه ده لتجزا کل نفس بما تسعى چې جزا ورکړي شلام د عاقبت لپاره ده هر لفظ لپاره هغه چې د کوم سای کړي که خای کړي که بده کړي فلا سدنک عنها من کی تعالی را د ایمان په سات باندې ملای ملي بیا چې ایمان په دې سات نه وروړي وتبع هواه د تابع کې خپل خوایده د هوا تابع عبد الهواوی فتردا تبع هلاکت کې واقع شي دا تعلیم د امت ته تاریخ د امت ته وما تلک بیمینک یا موسی ستې صاحب په خلاص کې اے موسی علیہ السلام علی عصای دا زمام د دې لپاره وي د امسانه بمار جوړیږي چې دوی ته خو ګوري چې دا امساده او حقیقت به بدلیږي دا زما امساده دا اوس خبره الله سره وګدي خدای سره راز دي چې څومره وګد شي اتوکل علیکنی خدای ته په د مصلحتونو نو کړي او شدي صاحب بلال چې امساده بس کافی شول نو اتوکل علیها تکیاو بدی باندې ضرورت بوخه او شبل عن غلامی او دی باندې پانی ساندم او خپل ګډو ته چې کله ګډي سروما نو هغه ته چې پانی په
وسندما ولمانه بوخرا او دې کې ما ته فواید دي نور ډېری فائدې دي پامسا کې امسا کې ډېر فواید دي کله ادروا صادر به کېدا سورې بدر ته کی کله چې دې وبو ته ضرورت یو پټه پړې ورته واچوا بوقا ورته کته کا او بپیرو باسا کله په سربانې دې پاندي امسا ته اړمکا نو سر بدل اکسپکشي کله ټوپ وهي امسا کېدا ټوپ بلری وهي نو پامسا کې ډېر فواید دي او لوی فائدہ پکې العصا لمن عصا عصا چې څو احسان کوي هغه د پاره امسا ده بس د بیا د په پارال تسده دب ده بیا د په پس سميږي او په دب سميږي العصا لمن عصا قال القها فتخول کی دا امسا ده لرګې ده وګورځو دې امسا لرا یا موسی اے موسی علیہ السلام فالقاها ويغرزولا فاذا حيه تسعى ناسا پدا مارو روانو او معجزه حقیقت بدلی کرامت سے حقیقت بدلیږي قال خذها انس دلرا ولا مسلسل ير پیدا شوا تبعید مار خموزی شه دے چې چل گئی یہ نیا پکار دا مېریگا سنعيدها سیرت الاولى تو واپس بکو دې امثال لرا هغه حالت رومنیتا بیا لاس واچولا دا دغه امثال دا دوخ کړي والا کې دي ځنې خلق دا امثال باندې کې لاس ونیو او بیا چې امثال شو ودمم يدك الى جناحك زم کلاس پر جانب پلتا لاس دنن باسا تخرب دوارو بوجی تک سپین برخنا بکی میغه صبر سمرت بپینی آیت اخرى نوتی کاتنو درکو تعالی علامه بلا لنوک من آیتنا الکبرى چو تا د علامو خپلنا دا ش علامی چې کبرا لوی دي کنه